قرآن او صاحب قرآن پشان کی گستاخی بے حرمتی د هغه واقعات ورس پر زیاتیږي. آیا داتا خپکوي د مسلمانانو بے بسی او د مسلمانانو کمزوری داتا غصه او د غم اظهار درکوي. په سوډن کې سورز مخ کې او یو ځل بیا زما د کتاب بے حرمتی او شوا د قرآن او د پولیسو په مکمل په حفاظت کې ولې ځکه هلته هر انسان ته د اظهار رائے سپریډم اف سپیچ اختیار حاصل دی. دیو جنا سویډن د ترکش امبیسی مخې ته قرآن وسوځاو، خو مغربي دنیا او مغربي خلکو د ازادي اظهار رائے حقیقت حالا مونږ ته معلوم شو چې کله یو نوجوان 34 ساله نوجوان د امریکای د اسرائیلی سفارتخانه مخې ته ځي او داغه پلاس کې یو مقدس کتاب دی د هغې د سوځولو اراده کوي. هلته هم د هغه نه د پولیسو ګیراو دی، خو پولیس د هغه د حفاظت دپاره نه دی ولاړ، بلکې پولیس د هغه د منع کولو دپاره ولاړ دی، ځکه د هغه پلاس کې قرآن نه دی بلکې د هغه پلاس کې تورات دی. هغه نوجوان وروسته وایي چې زه د هیڅ یو کتاب په حق کې د هغې د سوځولو په حق کې نه یم. ما صرف د حقیقت خلکو ته ښودو چې یو طرف ته که چېرې د اسلام باره کې خبره وي، د دین او د مسلمان باره کې خبره وي، نو هلته وایي چې د ازادي اظهار رائے اختیار حاصل دی، او که چېرې د بل کتاب د سوځولو څه اراده وي یا د هغې په شان کې د ګستاخي څه اراده وي نو هغه منع کېدی شي. د سویډن وزیر اعظم او وزیر خارجه د دې په دفاع کې راځي او اواز کوي او وایي چې اگر چې دا کار صحیح نه دی شوی، موږ د دې په دفاع کې نه یو، لیکن دا هم ازادي اظهار رائے دی، دې وجې نه موږ دا منع کولی نه شو. نو چې دا منافقت نه دی نو نور څه دي؟ چې یو طرف ته که د دین او د اسلام نه علاوه څه خبره وي نو هغه ته منع کوي، او دا تا د دین او د اسلام دپاره یو داسې عقیده او اصل ګرځولی دی چې اسلام دپاره وي نو هغه ستا دپاره ازادي اظهار رائے ده، او که ستا دپاره وي نو هغه ازادي اظهار رائے نه ده بلکې هغه ستا حق دی. ته هغه د ملک یو اصل او یو قانون ګرځئ، ځکه چې د فرانس جنډه که څوک وسوځوي یا د هغې په شان کې څوک ګستاخي وکړي نو 6 میاشتې د هغه لپاره جیل دی. د جرمن جنډه په شان کې ګستاخي او هغه سوځول 3 کاله د هغې لپاره جیل دی. دغه شان د ډنمارک جنډه سوځول او د هغې په شان کې ګستاخي کول 2 کاله قید دی. نو ستا د ازادي اظهار رائے صرف د اسلام او د مسلمان دپاره ده، چې ځان دپاره وي نو هغه ستاره ملک اصل او قانون ګرځولی، خو که چېرې د دین او د کتاب او د اسلام خبره وي نو ته وایې چې دا ازادي اظهار رائے ده. خو دا منافقت نه دی نو نور څه دي؟ منافقت خود وایي دی ته چې ځان دپاره یو اصول مرتب کې او د بل دپاره بل اصول، د خپل ملک او د خپل قانون د دفاع لپاره یو اصول دي او د دین او د اسلام دپاره ستا بل اصول دي. ځکه چې د سویډن ملک د هغې په بادشاه په کنسرولو کې یا د بادشاه په شان کې ګستاخي کولو باندې 4 کاله قید دی، او که چېرې چا دوباره دا کار وکړو نو د هغه لپاره 6 کاله قید دی. نن خدا په قرآن په شان کې د ګستاخي ورځ پر ورځ زیاته روانه ده. نن مسلمان نه څه کول پکار دی؟ مسلمان نن یو پلان جوړول پکار دی، یو سوچ کول پکار دی، پوره امت مسلمه یو سوچ کول پکار دی. دویم مسلمان د خپل قرآن سره تعلق جوړول پکار دی، ځکه که غیر او مغربي دنیا او کفر او ټول ملتونه هغه یو شي او د قرآن په مخ د ځمکه چې څومره قرآنونه دي هغه که ټوله وسوځي نو الله اسلام او مسلمان ته دومره طاقت او قوت ورکړی دی، مسلمان دومره طاقتور دی چې په یو ورځ کې به دومره قرآنونه ولیکي، ځکه د مسلمان په زړه کې قرآن شته، د هغه په سینه کې قرآن ژوندی دی، د هغه په سینه کې قرآن محفوظ دی. خو مسلمان لا د قرآن سره تعلق جوړول پکار دی، مسلمانان له یو کېدل پکار دی او د دې خلاف مضبوط پلان جوړول پکار دی.